حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې یو مقبرې طرف ته ووتلو نو دوه قبرونو والو الته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کومه خچره باندې سورو هغه اوترېدله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی دې دوه قبرونو والو ته عذاب میلاویږي یہ تو بدے قبر کی سم ملاوی گی عذاب ملاوی گی او نبی علیہ السلام فرمائل دا سے دیس گران حق گناہ دا وجہ نہ ملاوی گی چی دوی تا ځان داغین بچ کول گرانو سو دومره گران کار نو چی دوی تا داغین ځان بچ کول سو گرانو نو دی یو قبر والا تیوی دا عذاب پا دی ملاوی گی چی دا بزان دا وڑو بولنا نساتو واړه بیل به وکړو دا پروا به نه وه کو په کپړو باندې څڅېدل او کو په بدن یې څڅېدل د هغې نه ځان نه بچ کړو د هغې وجې نه ورته په قبر کې څه میلاویږي عذاب میلاویږي او دا دویم کس چې دویم قبر والا وي ده ته د عذاب ځکه میلاویږي چې ده به چوغلي کوله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی ثلاث کفارات درې اعمال داسې دي چې دا د انسان د تیر شوو ګناهونو د پاره کفاره ګرځي په هغې کې اول نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د تکلیف باوجود کامل وضو کول کامل اودس کول دا د انسان د تیر شوو ګناهونو د پاره څه ګرځي کفاره ګرځي د تکلیف باوجود څه مطلب دی اوس شپې یخې شوي دي که نه نو یخ دی او ته په یخو اوبو باندې اودس کوې نو دا ګران کار دی نو د تکلیف باوجود اودس کول یا ګرمي د سخته ګرمي ده او اوبه یخې نه میلاویږي اوبه هم ګرمي دي او ته په هغې ګرمو اوبو څه کوې اودس کوې په ګرمۍ کې یا دا رنگ بیماری تکلیف تے درتا خداغی باوجود تسکای او دس کای د ګرمي بستری درته پاسېدل ګران دي خو د هغې باوجود د ګرمي بسترې نه ته پاسې یخ واشروم ته لاړ شي او پلته په یخو اوبو باندې څه وکړې او دس وکړې د تکلیف باوجود یا اوبه نه میلاویږي او په بیې اوبه والي او په هغې باندې څه وکړي او دس وکړي دا د تکلیف باوجود او دس کول خو کامل او دس کول کامل وضو کول کامل وضو څه شی دی فقهاو د هغې تشریح دا کړې ده چې هر اندام درې پیرې انزل هر اندام درې پیرې انزل دا کامل وضو ده او کم حدونه چې دي د هغې نه لږ زیات انزل کم حدونه چې کم دي د هغې نه لږ زیات انزل لکه دا لاس چې ته انځې سره د سنګلو به انځي که نه نو خیر دی دا لاس د سنګلو نم لږ پورته وینځه مخ د خپلو حدودو پورې انزل نو دا د دې نه لږ زیات وینځه چې چېرته یو ویښته پکې وچ پاتې نشي دا کامل اودس کول دي یعنی په کومه طریقه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وضو کول نقل شوی دي په هغه کې طریقه باندې وضو کول دا څه شی دی کامل وضو کول دي پاکي حاصلول د پلیتۍ نه ځان ساتل په دې سره الله تبارک وتعالی د انسان تیر شوي ګناهونه څه کوي معاف کوي پاکي حاصلول د پلیتۍ نه ځان ساتل نن سبا مسله دا ده چې کو خیال خو کړی ډېر خلک هغه لوټه خو ختمه شوې ده مخکې به خلکو لومبې استنجا په لوټه باندې وکړله او بیا به اوبه استعمال کړي یا نن سبا لومبې ټیشو پیپر استعمال کړي وروسته څه استعمال کړي اوبه استعمال کړي نه هغه شی ختم شوی نن سبا خلک ډایرکټ استنجا په څه شي باندې کوي سمدستی واړه بول وکړي او ځان په اوبو باندې وینځي او راپاسي دا پرته هم نه لګي چې یاره زما د واړه بول وروسته ساسي که اوبه ساسي دته دا پته خو نه لګي د تسلی نه حاصله کړي سمدستي راپاسي نو ډېر کره ته واړه بول د په کپړو باندې ولګي په اندام باندې ولګي او دا واړه بول چې دا نو دا غټه پلیتی ده
دا غټه پلیتی ده د دې کو چرته د درهم د مقدار نه زیات او درهم مقدار د ورغوي دا منځ چې څومره دی دا د درهم مقدار دی دا ډبل روپۍ چې څومره یې ته دې نه کو د دې پلیتی زیاته ونه په دې کې مونځ نه کېږي ٹھیک شو کنا نو دے واړه بولو کی ځان په اوبو وینځي سمدستي را پاسي هغه واړه بولی په بدنوم بهیږي په کپړوم بهیږي نو نه مونږ کېږي نه اودس کېږي ٹھیک شو نو لومبه خط تسلی حاصلول لومبه تسلی حاصل کا چې واړه بول زما ادریدل داغینه پس ځان په اوبو باندې وینځه او ګره دا ډېره سخته ګناه ده د وړو بول ځان نه ساتلو عام طور پر عذاب قبر ګره تدید وجنوي د وړو بول نه ځان نه ساتل د دې وجه ګره عذاب قبر وي حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې یو مقبره طرف ته ووتلو یو دوه قبرونو والو الته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کومه خچره باندې سورو هغه اوتریدله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دې دوه قبرونو والته عذاب میلاويږي یہ تو بدے قبر کس ملاویگی عذاب ملاویگی او نبی علیہ السلام فرمائل دا سد دیس گران غٹ گناہ دا وجہ نه ملاویگی چی دوی تا ځان داغین بچ کول گرانو سو دومره گران کار نو چې دوی ته داغین ځان بچ کول سو گرانو نو دی یو قبر والا ته وی دا عذاب په دې ملاویگی چې د بزان د وړو بولونه نه ساتو واړه بیل به وکړو دا پروا به نه وه کو په کپړو باندې څڅېدل او کو په بدن یې څڅېدل د هغې نه ځان نه بچ کړو د هغې وجې نه ورته په قبر کې څه میلاویږي عذاب میلاویږي او دا دویم کس چې دویم قبر والا ویده ته د عذاب ځکه میلاویږي چې ده به چوغلي کوله د دوه تنو په منځ کې جنګېرل لمسې کول چې ورته مونږ وایو دوه تنه جنګول نو د به دا کار کو نو دا دومره ګران ګناهونه نه چې د ځان نشو بچ کولی ځان بچ کول ته اسان خو دوی ته ځان نو بچ کړی ته دې وجې نه اوس دوی ته په دې باندې څه میلاویږي عذاب میلاویږي نو به هر حال چې استنجا دې وکړه اول تسلی حاصله کا چې آیا واړه بول ختم شوي که نه دي ختم شوي چې تسلی دې زړه ته راغله چې او واړه بول ختم شوي د هغې نه پس بیا اوبه استعمال کا نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو وی د تکلیف باوجود کامل او دس کول دا انسان د تیر شو ګناہوں د پاره کفاره ګرځي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول د یو منځ نه بعد د بل منځ انتظار کول دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه ختموي د هغې دپاره کفاره ګرځي مثال پته ورته اوس د جمعې مونځ وکړو او لاړې خپل دکان لا یا کور ته یا پټي ته ووتې خو په زړه کې دې دا تلوسه ده چې د مازدیګر بانک چې کله ووایي انشاءالله مونځ به کومه دا د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول دي دا نه چې ته په جومات کې کښېنه او بل منځ ته انتظار کوه خپل کار روزګار کې لګیا یې خو دا دې په زړه کې دي چې کله اذان وشي انشاءالله د منځ تیاری به کومه نو دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه څه کوي ختموي مسلمان هغه دی چې د زړه به د جماعت سره تړلی شوی د مسجد سره تړلی شوی لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې به ډېره سخته وي هر سړی به د نفسي نفسي چغې وي څوک به په خولو کې د خپو پورې د پوندو پورې څوک د زنګونارو پورې څوک د نامه پورې څوک د مرۍ پورې په خولو کې ډوبي په میدان محشر کې خو څه خلک به داسې وي چې هغه به د میدان محشر د تکلیفونو نه خبر هم نه وي هغه به د الله د عرش ته لاندې د الله په دسترخوان باندې د الله میلمانه
وته داسې چې هغه به د الله تبارک وتعالی صحیح میلمانه وي د الله په عرش باندې د میدان محشر د سختونه با خبر نه یو نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایلی هغه انسان چې د هغه زړه د مسجد پورې تړلی شوی و هغه انسان چې د هغه زړه په مسجد پورې تړلی شوی و هر ټایم جماعت سره مینه وه محبت و د دې وجې نه علما لیکي وایي ګوره د دریو څیزونو مینه چې د چا په زړه کې راله دی د شکر وباسي درې څیزونه داسې دي د دې مینه چې د چا په زړه کې وه دی د الله شکر ادا کوي کم یو د مسجد مینه او دویم د قرآن مینا او دریم د نبی علیه الصلاۃ والسلام مینا دا درې څیزونه چې د دې مینا چې د چا په زړه کې وا دی د الله شکر ادا کوي ځکه د دې درې وړو څیزونو نسبت د چا سره دی د الله سره دی مسجد جمعات د الله کور دی قرآن د الله کتاب دی او نبی علیه السلام د الله رسول دی دا درې څیزونه دا دي چې د دې نسبت د الله سره دی نو چې کله ستا د دې دریو څیزونو مینه په زړه کې ونه ستا مینه د چا سره ده د الله سره ده نو دې وجې نه دغه انسان دې څه وباسي شکر دې وباسي نو د مسجد سره په زړه کې مینه ساتل پکار دی مینه ساتل وی مسلمان او مومن دی به د مسجد نه بار داسې وي لکه مې چې د اوبو نه بار وي مومن به د مسجد نه بار داسې خپوي داسې تړپاویږي به لکه مې چې بار د اوبو نه خپوي تړپاویږي او منافق سړی به په جماعت کې داسې وي لکه مرغۍ چې په پنجره کې وي داسې به تنګوي دا په دې انتظار وي لکه څه ټایم دا دروازه کولو شو پر مې کړو چې والوتې دقې شانتې منافق سړی به په مسجد کې تنګېږي یاره دې مولي صاحب خو ډېر ناوخته کړو چې دا مونځ وشو چې په دې دروازه ور خوشې کېدی وتلې دا ګورې د منافق علامت دی الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي مونږ د جمعې 2 رکعته مونځ وکړو که نه هغه کې په مخه ټیمپیس ته به ګورو بار به ګړۍ ته ګورو چې څه چل دی او چې فرض وشي په دروازه باندې داس یو غوبل جوړ شي بس دغه 2 رکعاته مونږ د سنت نشته دی حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وای د کم انسان چې فرض اعمال فرض منځونه کم شي الله تبارک وتعالى به فرمایي دا نفل ولا په سبانه بدل کړي په فرض بدل کړي دا خو نفل نه دي دا خو سنت دي ګوره سنت دي نو یاد اوساتئ کم انسان چې مستقل سنت فریدي دا انسان فاسق دی کم انسان چې مستقل سنت فریدي دا فاسق دی نو کم تن چې په هر جمعه باندې دا نفل دا سنت فریدي دا څه شو په هر جمعه باندې د څه فریدي سنت فریدي صرف دغه 2 رکعاته کوي او منډي وي داسې یو په ډېر کسانی چې زما په خیال چې په کال 2 کې به هغوی د جمعې سنت نه کړي د جمعې سنت به نه کړي ځکه چې دلته کې جمع ودرې کې د مانځله راشي نه هغه ړومبې سنت هم ونه کړي اصل رکعته هغه هم ونه کړي او چې کله وروسته چې کوم دی نه خو پکې اورو د سنت حسابوي نه چې دا هم سنت دی نو بس هغه رواج وشي بارو ته ځان بد ښکاري چې خلک وایي د جمعې ورځ ده او دا ناولې بار ګرځي جو زر زر رامنډي کې جومات ته په دې نه دی چې زه د عبادت لکه دوی په عبادت له راتله خو دا سنت به هم کولو خو بارو ته لمانځه په دې ټایم کې ځان بد ښکاري نو ځکه جومات ته راسي ځکه چې نن سبا خو مسلماني جمعې له راغلې ده که نه نو چې د جمعې مونځ نه کوي نو یاره دا سړی ډېر ګناهګار دی په نور نه کوي خیر دی به نسو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی مسلمان هغه دی چې د د مسجد سره سوي مینوي نو یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وی د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه ختموي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو وی دریم دا دی چې د جماعت د مانځه د پاره پیدل مسجد ته راتلل
د جماعت د پاره مسجد ته فیدل راتلل دا داسې عمل دی چې د انسان تیر شوي ګناهونه ختموي ځکه چې په کومه لاره باندې ته مسجد ته راځې که نه په کومه لاره باندې راځې دا لاره به په قیامت په ورځ باندې ستا دپاره ګواهي کوي دا لاره به د قیامت په ورځ ستا دپاره ګواهي کوي چې الله دا انسان په ما باندې تللی دی مسجد ته سلف خو مسجد پرېږدوه د هغې لارې به یې ډېر خیال ساتو د هغې لارې به یې ډېر زیات خیال ساتو نو چې کوم مسجد ته ته ځې په دغې لاره باندې دا په زړه کې ووایه چې دا لاره به زما دپاره ګواهي کوي په کور کې د اودس وکړو ته مسجد ته را روان شي حدیث مبارک کې راځي د انسان یو ګناه کمیږي یوه درجه یې اوچتیږي یو ګناه کمیږي یوه درجه اوچتیږي نو کور اودس کوه مسجد ته راځه الله د ګناهونه کمی درجې دې اوچتوي نو دا درې اعمال داسې دي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي دا د انسان د تیر شوو ګناهونو دپاره څه ده کفاره ده ثلاث کفارات دا درې اعمال د تیر شوو ګناهونو دپاره څه ده کفاره ده کم یو کامل اودس کول د تکلیف باوجود دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د یو منځ نه وروسته د بل منځ انتظار کول او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای د جماعت د مانزه د پاره مسجد ته پیدل راتلل الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي نن سبا هر سړی دا غواړي چې ما د خپل کور سره ځان له مسجد جوړ کړی اجرمیم زماوي مسجدوم زماوي اجرم جوړي مسجدوم جوړي اگر چې دوا درې کسان په منځ کوي یا نه کوي دغه شانتي شاړ پروت وي خدا خواهش دی چې زما میلمانه راشي زه هم چې حضرت دا جومات هم زمونږ دی دا دیره هم زمونږ ده دا مسجد هم زمونږ دی ټیک دی جوړ دی که ځان له دغه اجره وچلوه